نمبر 1 شرک کول حرام دی، شرک ناروا دی، کفر دی، ظلم دی. کفر او شرک دا ظلم دی، حرام دی. د الله سره په ذات او په صفات کې به هیڅوک نه شریک کې. بیا یو شرک جلی دی او یو شرک خفی دی. شرک جلی دا دی چې ظاهرا یو کس اولګي یو مړی ته یا یو ژوندي ته یا پیر ته یا فقیر ته یا بت ته یا غوا ته غیر الله ته سجده وکړي، دا شرک جلی شو. او بل دی شرک خفی، عملا شرک کول، ریاکاری کول. څه مطلب؟ شرک خفی عملا شرک کول. یو کس مونځ کوي نو چې ځان لئی بیا زر زر مونځ کوي او د خلکو په مخ کې اوږد مونځ کوي، دا شرک خفی دی. ریاکاری یې وکړه، د خلکو ته د ښودنې دپاره خیر خیرات وکړه، صدقې وکړه، زکات د خلکو د ښودنې دپاره وکړه، عمره او حج د خلکو د ښودنې دپاره وکړه، نو دا شرک خفی شو، ریاکاری شوله. د الله جل شانه نه علاوه د بل چا نه د داد غوښتلو او د انعام غوښتلو امید وسات. امید او طمع به صرف د الله نه ساتي چې ماله به الله جل شانه په دې عبادت باندې سره کوي، انعام را کوي. د خلکو د انعام مه په تمه کېږه چې خلک ووایي چې او دا خو ماشاءالله د شپږم حج، او دا خو ډېر ښه سړی دی، لسمه عمره شوه، او دا خو ډېر ښه سړی دی، دی خو چې کوم دی نو په رمضان کې ډېر خیراتونه کوي، او دی خو جومات له چې کوم دی نو هر کال 10 لکه روپۍ ورکوي، او هر وخت وله 100,000 روپۍ ورکوي، او دی دا کوي او دی دا کوي، او ته پرې خوشحالېږي. دغه ریاکارۍ ته او د خلکو خوشامدۍ ته مه خوشحالېږه، بلکې د الله جل شانه د انعام انتظار وکړه. آخرت کې او قبر کې به الله انعام درکړي، الله جل شانه به دله اجر درکړي. هغه اجر اصل دی د دنیا شاباسي او د دنیا داد او د دنیا انعام، هغه ختمیدونکی دی.